هدایت ورکړي نو خو سبق وایي او نه د کور څه کار روزګار کوي. نه نه خدای خبر په دې هلک نه به څه جوړېږي. خو ماشوم دی بچې بار بچه ته وړو سره لوبې کوي. ما سره خو د سکندر غم دی چې په کومو لار روان دی ټولې د تباهۍ لارې دي. خدای خبر چې ته نه به داسې جوړېږي. خدایه پاکه ته دې په خپل امان کې وساتې. آمین. अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वाखला बच्चे माँ तालत तम अच्छे रोड़ेगा। ओगोरा कना बच्चे सुन रख कोलेगा। बाबा पदे बसको। पदे बसके पदे ब दुश्मन उली दुश्मन ना जन जितना क्यों था بیا وته د دشمنه چل لغه. او بابا مونږ پښتانه یو پښتانه کلم چې ماشوم پیدا شي داغه په وخت کې د الله اکبر سره سره داسې هم کو داسې ځکه چې ماشوم کلک شي او را روانې دشمنه له خاړه ورکوي خاړه. دې دشمنه خو موږ پښتانه تباه او برباد کړو. دشمني لا جوړه نه ده. ته ولې د اوس د بارود په لاس کې ورکړې؟ تا ته ښه پته ده چې دشمني بده بلا ده. خو یاد ساته سکندره بچې کوم خلک چې د بارودو په ډېرې ناست دي هم په دې بارودو په خپله سوځي. ابا جی دې ټیک وایي سکندره اصلا نه دا تباهي ده بربادي ده او ته اوس نه دا دې ماشوم ته په لاس کې ورکړې. دا وسله نه تور کالی دی او دا تور کالی ستون شان دی شان او د دې وخت ضرورت د بابا دور مې بدلو او زمونږ دور بدل دی او بیا په دې دنیا کې باله وخت دی چې مټې او د بارودو سره لوبې کوي. بارودو د دې لوبو نه خلاص شه بچې. دا دشمني پرېږده ځکه چې ډېر ښه ځوانان دې دشمنۍ د خاورو لاندې کړي دي. ډېرې ښه کورنۍ تباه کړي دي. دې وسلې سره لوبې کول تا پرې نه ښودو. سبا به د دې وسلې د لاسه زموږ کورنۍ تباه او برباد شي بچې. وزما ساده پلاره هماغه ساړه ماښامونه دي هماغه ساړه سوچونه دي. دا د نوي دور نوی نسل دی او په دې دور کې د وسلې نه غیر کار نه کېږي پلاره. د وسلې نه غیر کار نه کېږي. ښځې د وسلې نه بغیر چې کوم شی کار کوي نو هغه ژبه ده ژبه. او زما وسله چې ده که نه نو هغه دا شیطاني ژبه ده. هغه څنګه یې سړیه؟ هغه داسې ښځې چې په دې شیطاني ژبه باندې ته دوه کسان جنګ او هغوی چې په جنګ شي که نه دې تماشه سړیه دغه کار خو زمان دی. ټوله ورځ ګرځمه د یو کور خبره بل کور ته کوم او د بل کور خبره بل ته کومه. دغسې د چم ګاونډ ښځې په خپلو کې وجنګومه. کله هغوی په جنګ شي زه ناسته یم خاندمه. ښځې ډېر ښه کار کوې. ژبه داسې یو وسله ده چې په ګزار یې څوک هم نه پوهېږي او دشمني ورځ تر ورځه سیوا کېږي.
داو بیلو او ماو ګټلو ماو ګټله بېماني مه کوه بېمانه به تی او بېمانه به د هغه پلار وي ما پلار ته یې کنګلو کړو اوس تا پسې بابا راغلو بابا وای زویا غرقه شومه دا چا وای دا دې جاوله وای سجاوله دا خدای غرقه ستا دې لاسونه مات شي دا زما ماشوم زوی باندې د وینو باران وکړو ورېږه سجاوله زه به تا سره ګورم دا سره سجاوله زویا مورې ما ته نو کنځلې کو یا ولې ما شرم اخلو ښه دی وکړه چې بیا درته کنځل نه کوي ځه بچي خپلې کمرې ته ځه. دا وګوره د خپل نیازبین زوی کارونه څنګه زما ماشوم زوی په وینو سور کړی دی ترورې بېله دې ما ته کنځلې کو غلی شه بدتمیزه ته خو مور پلار په سر خېجولې خو زما زوی څه اوبو نه دی راوړې څه کې زرکاټي لیونی شوسته زما په کور کې ولاړې او زما په ماشوم دې ګزار وکړو څنګه دې په خپل ماشوم زړه خوږ شو دا زما ماشوم تا ته ماشوم نه ښکاري زه ځمه چې تا پسې خپل خاوند راولمه دغسې تاسو نه پوهېږئ ښه هغه به تاسو پوهیږي ځه ځه ته بس یې ستا د خاوند بدماشي وسي نن به درته زه د خپل خاوند بدماشي ښیم وځه زما د کوره وځه راځه زویه دا څه شو ښځې دا د اسلامي ښځه راغلې وه ماشوم یې راله وهلو او زما په کور کې په ما یې بدماشي کوله هغه یې زما زوی والو او د تا نه ژوندی څنګه لاړه دا خدای په شرمونو وشرمه موږ یې په ټول مالت کې وشرمولو خدای مې چې زه ځم او خپل خاوند درپسې راوړم چې ستا د خاوند نه بدماشي وکاږم واه خدایه پاکه اوس په دغه کلیالې خاوند زما پوت راځي او زما نه بدماشي وکاږي دا راځه کې خدای مې چې نن به موږ ګورو چې ستا خاوند څومره لوی بدماش دی زما بیا دا خبره بیا به هم نن زه هغوی ته خپله بدماشي ښیم خپله بدماشي داسې وې ښځې تا سکندر ښځې تا ته خبرې وکړې او د سکندر زوی زما ماشوم زوی له سر مات کړ دا را پرېږده سکندر ښځې ماله دمکي راکړه چې زما خاوند هم ستا د خاوند خوښ شي یو یې راله زوی له سر مات کړو بل را سره بدماشي کوي ما هم څه په لاسو کې بنګړي نه وې اچولې نن بیا دم خوښ شم او دا بدماشي به هم توباسم مولانا صاحب دا دې څوک پرېږده مولانا صاحب ته نن یې ورسره په دې میدان وګورم دا څه کوئ وروڼو دې کتاب ته وګورئ مت ویوئ د یو بل وینې مت ویوئ د یو بل وینې د یو بل وروڼه جوړ شئ سړیه څو دې ووژل ما ته پته ده چې دا به مې د پوره خاندان وژلي ته خو ټیک یې که نه زه بلکل ټیک یم ښځې خو هغه بدبخته یې رانه بچ کړو چا بچ کو په میز کې هغه مولانا نه وي که نه مولانا پکې راغی
هغه پکې نه راغلی که نه نو ما به د سکندر نن ټول خیرتان ختم کړی وه ای وسله خورانه بچو خو ته فکر مه کوه ښځې په دې شیطاني ژبه به رانه بلکل نه بچ کېږي دا شیطاني ژبه ډېره خطرناکه وسله ده چېرته روان یې تا ویل یار چې ستا چا سره جګړه وه منه یار تاسو هېڅ څه خبره نه وه بس د ماشومانو په سر باندې جګړه وه او ختمه شوه ستاسو ډېره مهرباني یار راځئ په یو سا راته ووایه چې ارباب او د ارباب پلونه چېرته دي خان ما ته هېڅ پته نشته خو ما ته پته ما مخکې تاسو ته ویلی وې بیا چېرته لاړه هغې ځمکې خوړه او که اسمان درته زه ووایم جنګي اشنا ستا دشمنان دې وخت کې چپ زر وویل اسلام خانه چې دې وخت هغوی چېرته دي اشنا دې وخت کې ستا دشمنانو له سکندر په خپله اوجه کې پناه ورکړې ده سکندر زما دشمنانو له پناه ورکړې ده سکندره جنگی خان خبرې کوم حکم کو جنگي خانه خیر خو دی تا ته ښه پته ده چې باران خان سره زما دشمني ده خو تا ته هم ډېره ښه پته ده چې باران دي سره زما ډېره خوږه دوستي ده زما په دشمنۍ کې به خپله دوستي نه راولې سکندره زما په دوستۍ کې به خپله دشمني نه پالي جنګي خان نه پالي ما هم درته وویل ګیله به مانه نه کوي ګیلې شکوې خو کمزوري او ښه سزا کوي جنګي خان نران خو په میدان خبرې کوي په میدان خبره میدان ته مه وباسه سکندره ښه به دا وي چې دا خبره ستا او زما په منځ کې خلاصه شي زما دشمن زما په باران خان دی دې وخت کې زما په پناه کې دی جنګي خان زما په پناه کې دی خبردار خبردار که دی ته د څه نسخان هم رسولو نو د یو نوې دشمنۍ بنیاد به کېږي جنګي خان د یو نوې دشمنۍ راشته ته خو موږ ډېر په مصیبت کې واچولي د مصیبت څه خبره ده په یارۍ دوستۍ کې خو داسې کېږي مبارکي راکړئ مالا د څه شي مبارکي لالا جنګي خان یو نوی دشمن پیدا شو دشمن ولې اوس به سکندر ته زما د ژبې زور معلوم شي ولې چې د جنګي خان په دشمنۍ کې مې ور واچو اوس یې تماشه کوه که نه پته جنګي خانه چې ته به ضرور راځې ځکه ما ستا لار ونیوه ستا لار منم سکندره چې واقعي ته یو نر ځوان یې چې
چې د جنگي خان لار دی ونیوله. جنگي خانه دا مطلب خبره کوه، دا مطلب. مطلب دا چې زما دشمنان ما ته په حواله کړه. دا هیڅ چرې نشي کېدی. جنگي خانه هیڅ چرې نشي کېدی. ولې چې یو پښتون خپل مېلمه دشمن ته هیڅ چرې نشي حواله کولی. هیڅ چرې هم نه. سر به وخورې سکندره. غلط، بالکل غلط. چېرته هم چې د پښتو د غیرت خبره راځي نو پښتون بیا د خپل سر پروا هیڅ چرې نه ده کړې. هیڅ چرې. سکندره، د پښتو په کتاب کې چې څوک د چا دشمن له پناه ورکړي نو هغه هم د هغه دشمن شي. په باروتو کې لوی شوی سکندر خان، دشمنۍ نه مه یېروه د دشمنۍ نه. اوس هم تا سره وخت شته، دلته نه واپس لاړ شه جنګي خانه، واپس لاړ شه. نه، واپس خو به زه دلته نه هله ځم چې ستا او زما د هغو دشمنانو قبرونه جوړ کړم کوم نفس بنا ورکړې ده. څنګه دشمنان ستاسو ما پسې دلته راروان وو. سکندر ورته لار ونیوله اوس په جګړې. ځینې لږه چې ځو. Tamar
نوازه سجاول ماشوم کړی نو کو او جی سجاول اسلامه دا خزه او دا بچی درې وړه کتل راځي راځي بابا تاسو راغلی او بچی کینه کینه دلربا بچې سجاول پسې ډېر وګرځېدم خو میلاو نه شو خدای خبر چې هغه چېرته وي او هغه نیکه هم میلاو نه شو الله دې په خپل امان کې ساتي ته ژوندی وي یو نه ورځ به ضرور ملاوي انشاءالله جاول خان دا هغه ګندګیو خلکو مشر دی چا چې تاسو مال لیست کړی سجاول خان دا هغه ګندګیر کس دی چې د جوارۍ اډې چلی او شراب خرڅوي او د خوراک په څیزونو کې ملاوټ کوي دا ټولې بدعملۍ انسان هغه کړنګونو ته غورځوي چې بیا د راوتو لار نه وي د شراب خرڅی خلک په شرابو راړی او د قرآن پاک او د حدیث پاک نه دا ثابته شوې ده چې شراب د هرې ګناه جله ده د شرابو په نشه کې انسان خپله خور او خپله مور نه پېژني او د دې نه علاوه ته د خوراک په شیزونو کې ملاوټ کې ستاسو غونده کې خلکو د لاسه ستاسو غونده کې د خلکو د لاسه دا هسپتالونو دا دیرې ډکې دي منم سجاول خان چې زه ډېر خلک کاروبار کوم پیسې مې هم ډېرې وګټلې خو څه په لاس را نه وه په کور کې مې بچي او ښځه او داسې مرض پراته دي چې د هغې څه علاج نشته نو پیسه را سره نشته چې زه د هغې علاج وکړم همدغه فرق دی په حرام او په حلالو
حرام 2 کروڑ روپے د حلال د 500 قربان شي. سجاول خان ما نه ډېرې غلطۍ شوې دي. سجاول خان ما معاف کړه. ما په خپل ګروپ کې شامل کړه ولې چې الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي. ګناهونه ګناهګار یوازې ته نه، ګناهګار خو زه مې نه. زه د اور په سمندر کې لوی شوی هغه بدقسمته انسان یم چا نه چې د وړوکوالي په یو معمولي غلطۍ باندې هغه مور او پلار جدا شو، نیکه مې لیونی شو، خپل پردي رانه چېرته روک شو، او زه په دې تورو غرونو کې در په در خاورې په سر د خپل دشمن په تلاش کې سرګردانه ګرځم. دشمني خو به مې هله ختمېږي چې کله خدای زما دشمن مانه په ګوتو راکړي چې زه دې د خپل مور او پلار بدن واخلم. هغه شهبازی نه ښکاري بچو. پلاره شهباز خو شهبازو لاړو والوتو. جنګي خان خو په هوا کې د باز بڼې شماري. دی چېرته والوتو؟ بابا هغه خو هر څه پرېښوستل او توبې وکړل. او بابا اته د الله تعالی یو نیک بنده میلاو شو، نصیحت یې ورته وکړو، هغه د هر 2 نمبر کاروبار نه توبه وایسته. توبه یې وایسته؟ دا لا کوم نیک بنده و چې زما د کاروبار دشمن وخته. جنګي خان دا د کاروبار دشمن هیڅوک نشي جوړېدلی. جنګي خان صحیح کاروبار دی. ښه دې وکړه صنوبر خانه چې ته راغلې. ستا اصله سره د باروده ما سره دي. بیا زه هم سره د پیسو راغلی جنګي خان. دا واخله پوره 1 کروڑ روپۍ. یو کروڑ روپۍ. دا بینک کې جمع خبره واوره. صنوبر خان ټوله سره د باروده صنوبر خان دم ډېره خبرداره ډېره. ماماجي او ماماجي زه ستاسو خوری سجاول ماماجي دا د سکندر زوی
सजावल बचे सजावल बचे मामा जी ستاسو خوره سجاوله بچې سجاوله بچې ستا د مور او پلار د مرګ نه پس زه تا پسې ډېر وګرځېدم ډېر مې تلاش وکړو خو بچې شل کاله پس چې الله تعالی راکړي که نه په دې هم د الله تعالی ډېره لویه شکریا ده بچې په دې هم د الله تعالی ډېره لویه شکریا زه به درته خپل هر څه ووایم ماما جي زه خو د انتقام په اور کې ګرم شوی هغه سندان یم چې د دشمن سر به په یو ګزار کې دړې وړې کړم بچې منم چې دشمن مونږ سره ډېر زیاتې کړې همدقه زیاتې به یې ورځ د دشمن مرګ جوړېږي بچې داسې کار وکړه اوس ته ما سره کور ته لاړ شه ولې چې دلربا هم هر وخت تا یادوي خو ماما جي بچې انکار به راته نه کړي انکار به راته نه کړي ته راځه چې کور ته راځه هلکه تاسو ځئ ډېرې ته زه به درشم ځئ راځه بچې راځه 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 سجاوله بچې راځه دلربا بچې یا دلربا بچې دلربا بچې بچې دا وګوره دا څوک دی بابا دا څوک دی بچې دا زما خوی د سکندر زوی سجاول دی سجاول راځه کېنئ کېنئ
साद जाना जमा के जमा साद जाना जमा के कबूल दगामी दुआ के कबूल दगामी दुआ के या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह जमा साद जाना जमा के 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 منم دوستانو چې پیسې د وخت ضرورت ده خو په جایزه په ناجایزه نه جاول خان نن سبا خلک جایز او ناجایز ته نه ګوري صرف پیسه پیدا کوي پیسه منم دوستانو خو چې کم خلک په ناجایزه پیسې پیدا کوي هغه د الله هم دشمن وي د قانون هم دشمن دی او د سجاول خان هم دشمن دی याद सारी जमाना जो दुश्मनी बा अन्नरा कमाई और दुश्मन लबा गाड़ गाड़े वजे और दुश्मने की बचनी रुस्त लपत ना चाच तर सपूरी जमून दे दुश्मने सोच पड़े वाकत अखीर रज मख न देगी वाह वाह कुर्बान दे दपत की नशा उंगो उस्ताद आमरियो زکه خو دشمنی په بیان په دې علاقه کې زمونږ ځان راوړی څوک زمونږ د یاري سر نشي چتولی او که چا سر چت کړو نو سر به له تره جدا شي واه समाजा करो बच्चों वाह नन देख सम तुम रोशनकरो उनका दासे बशरी का खुशहाली زانا زه د دې علاقې خان یم دا زما علاقه ته راته ناشنا ښکارېږي زه په خپله علاقه کې ستا ته هرکلی وایم خوشحاله اوسې مشره داسې معلومېږي چې دشمنداری او مشره دشمنداره خو یم ځکه خو خپل دشمن پسې ګرځم ځوانه زه هم هغه پښتون نه ګڼم چې د چا دشمن نه وي نه مشره د دشمنۍ د اور نه د خدای هر څوک وساتي ولې چې دشمني بده بلا ده د خدای په امان وازوانا داسې معلومیږي لکه چې د دشمنۍ په اور سمندر کې سفر کوي ډېر سوځېدلی
یریږه مه بچولی یریږه مه دا تورمخې بابا چې دی که نه دا د چا لیاز نه کوي څه پوه شوې د دښمنۍ د هوره نشي خلاصېدی بچولی چې ګلباد دې وجو ولې تا ته دا پته نه وه چې ما ته به دښمني جوړېږي ته د هغه څه لګي رشته دار رشتهدار د هغه سره زما د پیسو رشته د پیسو رشته زما نوم شمشیر خان دی او زه یو اجرتي قاتل او ما ستا په سر باندې د هغه نه شوړه اخېستې دا پیسې شوړه زه په بره د خدای په امان دا تورمخې بابا د چا هم لیاز نه کوي بچولی د چا هم نه ګورې په خدای یقین وکړه تاسو ولې ژاړئ څه چل شوی دی همیشه بدماشه نن ستا د بدماشۍ په وجه ستا د خور رشته ماته شوه لاړ شه بدماشه او خور له دې چېرته د بدماش سړي رشته وګوره په دې کلاشینکوف ما مولا او دا خور دې مولا چې ستا د بدماشۍ نوم نور هم اوچت شي څه سوچ کې بدماش څه سوچ کې ومېله کنه ومېله بس که مورې بس که قسم مې دې په هغه خدای باندې چې نن به زه د خپله بدماشي هغه خلکو ته خیر چا چې زما د خور د رشتې نه انکار کړی دی د رشتې نه ودرېږه بدماشه په دې کې د هغه هېڅ قصور نشته نه به ته بدماش وې او نه به نن هغې ستا د خور د رشتې نه انکار کولو څوک یې تاسو د دې جواب بدله زه درکړم کوشته د سوالو راوسته او ټکړه د اصلي او د بارود نه ده دوکه
کوه غم سجاول خان سره سجاول خان چرې دوکه نه خوري کله کله انسان په خپله لوبه کې داسې راګیر شي څنګه چې نن ته راګیر شوې وره د مرګ سوداګره دا بارود او دا اسنه ستا ګودام ته نه د سجاول خان ګودام ته ځي ولې چې ما دا قسم خوړلی چې زما په علاقه کې به څوک 2 نمبر کاروبار نه کوي سجاوله زما دا ګاډې ما سره پرېږده وروستو به بیا ته ډېر پښېمانې ولې چې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم زه تا ډېر ښه پېژنم ډېر ښه 2 نمبر کاروبار دې دومره کړی دومره چې نن په خپله 2 نمبر شوې غلی شه ژوندی دې ځکه پرېږدم چې لاړ شه خپلو مشرانو ته ووایې چې دا د سجاول خان پیغام دی چې د اصلي او د بارودو دا روزګار بند کړئ او توبه وباسئ چې زما دا خوږ وطن پاکستان او په دې کې اوسېدونکی قوم د تباهۍ نه بچ شي لاړ شه نه چپ زما کوم دشمن پیدا شو چې هغه د جنگي بارودو اسلحه ونیوله څوک دی هغه بدبخته د هغه نوم سجاول دی پلاره او د هغه دا پیغام دی چې دا د وسلې او د بارودو کار پرېږدي او ملک او قوم د تباهۍ نه بچ کړي ها اوس ډاکوانو هم د ملک او د قوم خیرخواهي خبرې شروع کړې په خپله شوکې او ډاکې اچو موږ ته نصیحت کوي نه تا ورته نه ویل چې د قوم او د ملک ټیکهداره دا د خولې خبرې نه دي په دې باندې عمل کول دي عمل کول بادشاه جنگي خان سره جنگ کول نو دا به سجاول ته ډېره ګرانه پرېوځي جابره زه لاړ شه شمشېري ته وایه چې جنګي خان دې غواړي ډېره ښه ده پلاره چې زه نوي دشمن ته خپل طاقت وښیم چې کم بارود د زما نه نیولي دي په هغه بارود کې به سوځوم به شمشیره ستا سره یو سودا کول غواړم سوداګانې خو په دوکان کې کېږي ژر کې نه دا د مرګ سودا ده خان نه جنگي خان سر د چا پکار د سجاول د سجاول او سجاول هغه زما د کاروبار دشمن دی د سجاول نوم خو ما ډېر زیات اورېدلی هغې خلک هم صفت کوي چې ډېر نر ځوان دی ما پلار دې خدای وبخي ابه ما ته یوه خبره کوله چې کله هم ډس کې که نه په نر سړي باندې به یې اوس خو به یې له خوند راشي ونه منله شمشیر خان ځکه خو ما ستا انتخاب کړی دی د سجاول مرګ دپاره که هغه سیر ده نو ته سوه سیر یې زما سړی به ستا له 5 لکه روپۍ اوس درکړي 5 لکه د سجاول مرګ بس هغه ته فکر مه کوه جنګي خان سجاول بدله زه ډېر زر د مرګ مېلمه د خدای په امان
Atıyor şemşeray, atıyor şemşeriya. Osmeyla, mata fandraki, serce savasero nakraşo. अफसोस अफसोस कि दौलत दुनिया में लट पलट का पर दुश्मन में भी जानता ما یقین د سجاول خان یو نه یو ورځ به خدای پاک دشمن تاسو له توبو دروي او پېژنګلو هم تاسو وکړي خو تاسو لږ صبر څنګه صبر وکړم څنګه صبر وکړم په ما باندې خو یوه ورځ لکه د کال تېرېږي بدن مې اور بلېږي زما خو بس یو مشن دی چې کله به خدای دشمن ماله په ګوتو راغی چې دا ټټر په یخ کم دا ټټر वाह रबा वाह कुर्बान दे शब कुर्बान माँ पासमान गोखते और खुदे खुदे बदे जंगल के राके जंगल के یاریږه مه خورې و زه پوه شم او دا ځنګلي ځناور پوه شم یادی کنا نو زه به بیا له چا لور خوردم په شپږ نظرونو ګورم زه تا ته محبوب پرېږدم ورور مې نه زه تا ته مینه کوم چې دا زړه کې چې څنګه ستا کور ده داسې زمان دې په دنیا کور ده یا له خدای مې کور ورکړه په کومو لاجود ستاسو ډېره مهرباني ستاسو زما عزت بچ کو اوس یوه مهرباني ته م وکړه پېغله جینۍ د کوره یوازې بار ته مه روځه دا زمانه نن سبا ډېره خرابه ده زما د مور اچانک طبیعت خراب شو زه خپل ورور پسې ووتم ما ویل چې مور له مې ډاکټر راولي راځه ستا مور له به ډاکټر اوس راولم راځه چټ والا دا دوايي د بازار نه راوړه څه معمولی ډپریشن دی ټیک بشي الله بخیر بچې دا څوک دی مورې دا یو بادر ځوان دی د په لاره کې د بدماش نه زما عزت بچ کو او تاسو له ډاکټر هم راوستو خدای دې ځواني نصیب کړه بچې ته څوک یې او څه دې نوم دی زما نوم سجاول خان دی مور او زه د برکلي د سکندر خان زوی یم
बचे ته د سکندر خان ځې بچې ستا پلار د خدای وبخي بچې ستا د پلار په خپل کلي کې ډېر لوی نوم و ستا پلار ډېر پښتون او غیرتي انسان و بچې پلوشي بچې ورشه د سجاول سم مستیا وکړه سچې روټۍ ولا وروړه نه نه مورې بیا به شي دا وخت زما څه ضروري کار دی بچې دا کور خپل کور وګڼه او مونږ راځه راځه بچې زه به داسې وګڼم چې زما یو زوی نه خدای ماله دوه زامن راکړل ولې نه مورې ولې نه زما په ژوند کې د مور او د خور کمه نن ماله خدای مور هم راکړه او خور هم راکړه لالا چې ګورې ضرور راشي موږ به دې په تمه یو ته فکر مه کوه زه به خامخا ها ته د مور زه اوس ورځم او ها پروشي دا که زه درسره کېدلی شم مور به ګډوډ کړم ها د خدای په امان مو خدای په امان بچې مورې ولې ته د سجاول لالا پلار پیژنې او بچې د سجاول پلار ډېر پښتون او غیرتي انسان و جنګیز دې خدای تباه کړي هم هغې د سجاول پلار وژلی و
ما ومنل آشنا کم خلک چې په دې تور غرونو کې پیدا کیږي هغه اکثر وفادار دي دوستیم په نره پالي او دشمنیم په نره پالي ته ټیک وې سجاور خانه زموږ خلک ډېر ساده ګان دي په یو پوهېږي چې څه په زړه هغه پکړي ځکه خو مې تا سره دوستي کړې چې تم په دې تور غرونو کې اوسې او زما دشمنان هم دې تور غرونو ته راغلي او زما پوره یقین دی چې ورځ به ماله زما دشمن هم په دې تور غرونو کې په ګوتو راځي ډاکټر خانه زه تا نه ډېر خوشحاله یم هم دا والا ستا د وفادارۍ نه چې کله راسې ته را ټرانسفر شوی نو د عوامو کور دې وران کړی دی او زما کور دې ودان کړی دی زه تا نه ډېر خوشحاله یم ما خو همیشه دا ویلی جنګي خان زه خو صرف په نوم د سرکار ملازم یم په اصل کې خو زه ستاسو خادم تکړه خانه ستا غوندې وفادار چې مونږ سره یې که نه نو زموږ کاروبار به ورځ تر ورځه ترقي کوي د ترقۍ په تمه خو زه هم ناست یم جنګي خان ولې چې کله نه زما پروموشن وشو نو ستاسو لارې به نور هم صفا شي دا غم مه کوه ستا د ترقۍ خبره ما کړې ده او که خیر وي ډېر زر به ستا ترقي وشي یوه خبره واوره تکړه خانه جنګي خان د بل په مټو باندې باور کله نه کوي ولې چې جنګي خان په خپله ډېر طاقتور دی او چې چېرته پیسه وي نو هر څه ډېر وي ستا غوندې وفادار او تابعدار افسر هم چې زمونږ غلام وي نو بیا خو قانون زمونږ غلام شي دوستانو زه د قانون ډېر احترام کوم ولې چې قانون زورور دی او تر څو پورې چې زموږ د قانون محافظان خپله ډیوټي په ایماندارۍ ترسره کوي نو مجال شته چې بیا څوک هم جرم وکړي تر څو پورې چې زمونږ په دې ملک کې بعضې رشوتور افسران موجود وي تر هغې پورې دا غیر قانوني کارونه نشي ختمېدی او دا رشوت والا ختمېږي سجاول خان کله چې په دې ملک کې د قانون راج شي الله دې وکړي چې همداسې وشي چې زموږ دا پښتون قوم د بدعملو د تربګنو او د دشمنو نه بچ شي داسې خودیو کې د مامافیا خو ستا ګولو دا اعلان ونه کړو چې زما او ستا دشمني څه ده نن سبا دشمني څه ده د پیسو دشمني او ما ستا په سر باندې د جنګي خان نه شوړه اخیسته څه شی مې اخیسته شوړه نه دې اخیستې شوړه ښه دا خو د کرایې ټټوي په پیسو مړی کې ستا غوندې دو نمبر خلکو پسې خو زه ګرځم خو د رب ډېر لوی احسان دی چې مخې له یې راوستې په احسانونو باندې نه خلاصېږي دا بې زویه نن بیان دی او یا حسین بس نه دشمن مه جوړېږه ولې چې دشمني بده بلا ده او که بیا نه صبرېږې نو درله
شاولا وتختي دي قانون نه هیچ شرم نشه بچ کې دي هیچ شرم نه راځي لگا بس دی وراره ماړه شو او چې ماړه شو تشو پرېږده چې آرام وکړي نور خوراک به پې یو میاشت پس کوم یو میاشت پس بیا راځه وراره شمشیره بچی زما یوه خبره ومنه دا بدماشي پرېږده مورې نن سبا چې در سره دا تور مخه یې که نه نو دا ټوله دنیا به دې عزت کړي او چې دی در سره نه یې که نه نو دا ټوله دنیا دې بېعزتي کوي خو بچی عزت او ذلت خو خدای ورکوي لالا مور مې صحیح وایي که نه د هغې خبره ومنه غلیچه ته لا په دې خبرو باندې نه پوهېږي جرمن کوي ښې وایي که نه الله دا خو زما خبره نه مني خو ته ورته نیکې هدایت وکړي دا وګوره دا زما د نالایقه زوی شمشیر تصویر شمشیر شمشیر خو زه ډېر ښه پېژنم مورې دا خو ډېر لړزوان دی خو بس افسوس چې ناسته پاسته یې څه بدو خلکو سره ده ښه ده مور بیبي زه اوس ورځم بچې ته تش لاس راغلی وې او مور بچې ځان سره څه ټوپک موپک ګرځوه مورې زه د مور کور ته راغلی یم څه د دښمن کور ته خو نه یم راغلی خو بیا هم بچې دښمنداره سړی هسې نه چې دښمن درته څه نقصان ورسېد ته ودرېږه بچې زه راځم بچې دا ماشین ځان سره واله مورې د دې هېڅ ضرورت نشته ستا دواګانې را سره یې که نه دښمن زما یې ختم نشي ازارولی راځه زه اوس ځم خبردار شمشیره که څه حرکت دې مکو نو زه به دې په ګولی ولم نن به زمانه زما دښمن ژوندی نه ځي نه به ځي لالا ته ولې نه پوهېږي دا هغه عظیم انسان دی چا چې زما عزت بچ کړی دی خو هغه رسته جاول لالا نو راغلی نو ستا په سر به نن د عزت دا شمله نه وه زما ستا دښمني په خپل ځای په یو خبره مې واوره
په کومو خلکو چې ته نازېږې هغه خلک نه خو د دوستۍ لایق دي او نه د دښمنۍ او ستا خور ته هغه ورځ لاس اچولو والا بل څوک نه و ستا د یار جنګي خان زوی جابر خان ښه ده مورې زما په وجه تاسو خپل کور برباد کړی نه ما ته هیڅ پته نشته تاسو ته هیڅ پته نشته هیڅ پته نشته تاسو دلته ناست نه دپاره شمشیر خان شمشیر خان شمشیریه सनम हलका हे जमुंग द चम हलका सनम सनम हलका स्तर्गु दिवाडवलम राशपगम हलका स्तर्गु दिवाडवलम राशपगम हलका उसनी दाजलदा मिनी लोबिरानस्ता वाणी जमानता वाणी जमानता हो जमानता वाणी जमानता हे जमानता वाणी जमानता जमुंग द चम हलका सनम सनम हलका हे जमुंग द चम हलका सनम सनम हलका स्तर्गु दिवाडवलम राशपगम हलका स्तर्गु दिवाडवलम राशपगम हलका उसमें दाजलदा मिनी लोबिरानस्ता वाणी जमानता वाणी जमानता हे जमानता वाणी जमानता औ जमानता वाणी जमानता जमानता वाणी जमानता वाणी la 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 زمي پتا مین شو ستا پخکولا مین شو د ګلابي شونډستا سم په خندا مین شو زمي پتا مین شو ستا پخکولا مین شو د ګلابي شونډستا سم په خندا مین شو تا په سنگل رانه خوبونه خامخا غواړي زمانتا غواړي زمانتا هي زمانتا غواړي زمانتا او زمانتا غواړي زمانتا زمانتا غواړي زمانتا غواړي Nyas bin khare gabin gabin khare jon mi rangin katana chugul warin khare Nyas bin khare gabin gabin khare jon mi rangin katana chugul warin khare zami pamina ke nazuna au ada wari zamanata wari zamanata hey zamanata wari zamanata au zamanata wari zamanata
शकना उस्मान ख्याली मिनके वफा वफा शकना बस का जमा शकना यार बखला शकना उस्मान ख्याली मिनके वफा वफा शकना ज़मी कसम दे का नूर सब दे दुनिया वाली ज़मानता वाली ज़मानता हे ज़मानता वाली ज़मानता ओ ज़मानता वाली ज़मानता سوکت د دې ګاډي مالک یم دا خو زما ګاډی دا ګاډی ستا و خو د نن نه پس دا ګاډی زما دی دا نشي کېدی دا ولې لکه په دې سر دې د وینو دا سیلاب ولې رامات دی اچا دا دلته چا ظالمانو رانه ګاډی م واخیستو او زما دا حال ته غم مه کوه ستا ګاډی به تا ته میلاو شي ما ته پته ده چې دا چا بوتلی د دې خلکو خو ما سره لیست پروت دی ورشه لکه او د جنګي هغه زوی راچوت کوي ورشئ مالې څه غواړئ په زوره چې موټر یالي د دې انجام تا ته پته نشته ځکه چې موږ د سجاول کسان یو مخکې شه واه واه واقعي چې سجاول نر ځوان دی نر ځوان د هغه بهادري ته مې سلام دی ځکه چې الا بالله خدا جنگي خان زوی اغوا کړو د چا جنگي خان او جنگي خان هغه پښتون نه ګڼي چې د چا دشمن نه وي الا خو به زه اوس په دې دشمنۍ د دې دشمنۍ نه به خوند واخلم راځئ 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 ډېره د افسوس خبره انسپکټره چې ستا په علاقه کې مجرمان سریان ګرځي او تر اوسه پورې ما ستا هېڅ پراګرس ونه لید سر زموږ پوره کوشش دی خو مجرمان کار څومره چالاکه شي انسپکټره خو د قانون نه نشي بچ کېدی ځکه چې د قانون لاسونه ډېر اوږده دي ما ته اوس ایمیجیټلي سجاول او شمشیر او د هغه ملګري مړه یا ژوندي پکار دي تا زما تا ته اخري وارننګ دی یو انډرسټینډ یس سر شمشیره چرته د شمشیر هغه خو کور کې نشته بچې مونږ ته دا اطلاع ملو شوې ده چې دلته کې سجاول مخرون رمزي راځي چې کله هم هغې کور ته راشي د ته به قانون ته باواله کې کنې نو بیا به د قانون نه ګیله نه کې پوه شوې
बेजना सिस्तानों से सजावल खान बाबा जी सिस्तान से सिकंदर जो है दुश्मनी बना बनाया राजा बाबा जी राजा मासरा जिसा माँ कोर्ट राजा दुश्मनी बना बनाया बाबा जी बाबा शरीफिम से बदमाश होनेम सदा से मगदराना वाड़ा हो او اے زه خو صرف او صرف ستا د مینې طرفګار یم څو ځله مې ته ویلي چې ما سره داسې بکواس مه کوه غریب سړی خپل حیثیت کې اوسه زه د هغه سړي چنغلی یم چې سړی په هوا کې خوري ولې هغه څه ادمخور دی څه ادمخور نه هغه ډېر غټ بدماش دی او زه د هغه په بدماشۍ باندې فخر کوم ما په بدماشۍ مه یاروه ولې چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی او زه خو صرف دا غواړم چې ته خپل لاس زما په لاس کې راکړې او زما د مینې دنیا آباده کړي دا ارمان به دې چېرې پوره نه شي الله دې وکړي چې دا ارمان زما پوره شي
दिलरुबा बचे دا د الله تعالی په مونږ ډېر غټ احسان دی چې سجاول بچی مې ژوندی پیدا شو بابا زما زړه هم دا ګواهي ورکوله چې سجاول به ژوندی وي السلام علیکم انسپکټر صاحب خیر خو او خیر دې سلطانه ته ما سره لږ تاڼۍ ته راشه رښتیا راته ووایه چېرته دی سجاول ما ته هېڅ پته نشته انسپکټر صاحب ما ته هېڅ پته نشته چې تا ته پته نشته بیا زما دې بین ته پته شته خو نو اوس وایه چې سجاول چېرته دی ما ته هېڅ پته نشته انسپکټر صاحب ما ته هېڅ پته نشته هېڅ پته درته نشته جلاله لاړ شه هغه په لاس راوړه چې د خپلو د لاسونو دا دواړه نوکونه دې وباسو نه نه انسپکټر صاحب نه هر څه درته وایم انسپکټر صاحب هر څه درته وایم خو نو بیا وایه چې سجاول چېرته دی زما د ستا په سر قسم وي چې ستا قاتل به زه په داسې مرګ وژنم په داسې مرګ چې مرګ به هم دې پناه غواړي یرکه سمندر ځای پولیس ته چا ښودلی و د هر څه ستا معلومه پولیس ډېر زیاتی وکړو بچیا دا ځکه چې سجاول دلته ډېر سیاسي نو څه چلو شو بابا ځکه بچی چې سجاول د قانون مجرم دی ځکه خو ورپسې پولیس ګرځي راګرځي دا به څه کېږي بابا یو طرف ته دښمن دی او بل طرف ته پولیس بابا هاي بابا بارو څومره د افسوس خبره ده ماماجي چې تاسو پولیس ته زما زه وښودو او ستاسو په وجه ما نه زما خوب دوست جدا شو څومره د افسوس خبره ده خو ما د هغه په مړ وجود دا قسم خوړلی ماماجي چې زه به د هغه قاتل وژنم هغه کار څوک مرګ ته تیار شو سجاول دا خو ستا بابا دی او بیا ستا د مور ورور دی خیر دی دې سړي معاف کړه بیا به داسې نه کوي خو ما په
तो सदा वादा करो जिस बता कातिल वजना अगर सब साचा बने समा पता सहजता तो खुदे तो भारत समा खबरों बना समा खबरों बना सदा को जिसे माफ का समा माफ का समा माफ का समाधि पसर कसम दी जिसता कातिल बा जबता से मर गोश्तम पता से मर जब मर बांधे पना वाली बलवशे जमा उस्ता वादा बहाल कीगी चावल जमा द खोर वादे वशे تا ته پته ده شمشیره چې زما په دې دنیا کې ستانه بغیر هیڅوک نشته اوه بلوشي وبشي اے لک صبر وکړه لک صبر وشوي د خپل تندي د پاسه حال رنجو تور کا تور بلا خور کا هو بل زما پزړه د خپل خایست لمبو اور کا تور بلا خور کا تور بلا خور کا جنې تور بلا خور کا تور بلا خور کا جنې تور بلا خور کا आहुंदे पागल औलेवने पके उसेगी जड़ जमा द्रजेगी सरौ का जमयन बतायमा न कहूं परवाद चास्तायमा दास्तायमा हो मिनरा सरौ का जमयन बतायमा न कहूं परवाद चास्तायमा दास्तायमा तो पखोग नजर में दा जड़गे टकोर टकोर का तोर बल्ला खोर का बल जमा पजड़ द कुल खाइस्त लंबो और का तोर बल्ला खोर का तोर बल्ला खोर का जिने तोर बल्ला खोर का तोर बल्ला खोर का जिने तोर बल्ला खोर का
سترګې تور دي ګل دې پاکم سو دي شور دې د پایلو دي شرنګ دې د بنگلو دي هي تور سترګې تور دي ګل دې پاکم سو دي شور دې د پایلو دي شرنګ دې د بنگلو دي ستري شونډې دې پران زاپې ځوان په شونډو سور کا تور بلا خور کا بل زما پزړه د خپل ښایسته لمبو اور کا تور بلا خور کا تور بلا خور کا جینې تور بلا خور کا تور بلا خور کا جینې تور بلا خور کا د پاسه حال رنجو تور کا تور بلا خور کا هو بل زما پزړه د خپل ښایسته لمبو اور کا تور بلا خور کا تور بلا خور کا جینې تور بلا خور کا تور بلا خور کا جینې تور بلا خور کا تگڑا خانہ تامال اس پر اگرستان کا سب پیشہ مسلمان दिलरुबा ना ستا مرګ زمانه چې ما ستا پلار خپل ماما وجلي خو ما څه کړی یو طرف ته زما خوږ دوست بې ګناه لاړو او بل طرف ته ستا پلار زما ماما او ماما مې څه کوه چې ما د خپل یار په مړ وجود باندې دا قسم خوړلی چې هغه هر څوک وي زه به د هغه نه ستا بدل اخلم بدل اوس زه ستا مجرم یم ته چې ما له څه سزا م راکې ما ته قبوله اوس که ته ما له سزا راکول غواړې نو وله مې وله مې وله مې کړو که سجاول نه هر څه غلطي وشي نو ته به معاف کې سجاوله ما سره خو ستا دا غم دی چې یو طرف ته پولیس دي او بل طرف ته دشمن څنګه چې ته د اور په سمندر کې سوځې داسې زه د اور په سمندر کې سوځم
दुश्मनी बना बनाया, दुश्मनी बना बनाया। तमाम तो हमारा खानदान दुश्मन है, तो हमारा दुश्मन है। सदा आगा सिकंदर प्लारेम कम चिदने नशन का लमके ताओ जलो। दागो तो जान दुश्मन है, जे जान दे रहा तो खुद जे तो हमारा दुश्मन है। पक्के के वाले दिल में ले गली ताबा हम लेगा मखबल जोई पसे। मजा दे सा زما بابا را پیدا یعنی زوید لاړو. بابا جی سستان وسیمه سجاول د سکندر زوی زمان وزیر زمان زوی بچیا تا زمان آقا ظالم دشمن دی چا چې ستا پلار وژلی دی بچی ستا پلار وژلی دی یو قسم بچلی چی یو قسم بچلی چی ټول عمر مې در پسې پلټون کې تېر شو، خو نن خدای په خپله د مرګ خولې ته راوستی. ډېرو کیسو د نه پوهېږم دشمن زلمیه دشمن یې دشمن اوسه ګورو چې مرګ ته چا راغلی دی. خلاصه ته د مرګ خبرې کوې او زما په تن بدن اور بلېږي او دا اور به هله سړېږي چې زه تا د مرګ په خوب ویده کړم. تا
وروڼو په وړه خبره باندې جګړې مه کوئ د دې وړوکو خبرو نه لوی دشمنۍ سازشي دا زما هم ګورې په وړه خبره مې خپل مور پلار بېل خپل رشتې مې بېلودې نن مې خپل ژوند هم بېلودې مه کوئ دشمنیان ولې چې دشمني په د بلا ده